نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده ډېره زیاته د کمال وظیفه ده. د جمعې د شپې ډېره زیاته خوږه او ډېره زیاته عجیبه او دغه رنګې قبول شوې وظیفه ده محترمو. ستاسو تمام حاجات به هم په یوه شپه کې پوره کیږي. ستاسو به تمام مشکلات په یوه شپه کې محترمه دا پوره کیږي. ولې که چېرته زموږ حاجات ناممکنې، که چېرته زموږ مشکلات ناممکنې، الله پاک خو داسې ذات دی چې د هغه په دربار کې یو شی هم ناممکن نشته دی. هر یو څیز د الله پاک په دربار کې د الله پاک سره هغه وي او الله پاک سره محترم هغه ناممکن نه وي. هغه هر ټایم الله پاک سره محترم او دا اویلیبل وي. نو که تاسو هم غواړئ چې ستاسو کوم حاجات دي ناممکن او قبلیږي نه، نو همدا وظیفه تاسو نن وکئ. انشاءالله العزیز ستاسو تمام ناممکن حاجتونه دا محترمو الله پاک به ممکن کی. ستاسو تمام مشکلات دا الله پاک محترمو ناممکن دي ممکن بکی. سونا مریضان دي، بیماران دي، د هغوی ته شفا نه میلاویږي، د هغوی په زړه باندې ارمان دی، حاجت دی، الله روغ صحت راکړي. دغه بیماران به الله پاک محترمو صحت کامله بله ورکړي. څومره چې محترمو چا د مسله ده، د قرض مسله چا ده، د رشتې مسله ده چا ده، انشاءالله العزیز په یوې شپې په وظیفې کولو سره به الله پاک ستاسو حالت ډېر زیات بهتر کړي. محترم مسلمانانو ډېره زیاته مختصر وظیفه ده. کوشش وکړو چې ملګرو سره هم شیر کړو، په خپل هم وکړو. محترم نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډېره زیاته اعلی ده، ډېره زیاته پاورفل ده. یو قسم لا د وظیفو بادشاه هم ورته ویلی شي، د وظیفو سردار وظیفه دا هم ورته ویلی شي. ځکه ورته ویلی شي محترمو چې نن دا کومه وظیفه ده ډېره عجیبه ده. د الله پاک یو درې نومونه دي، بس په دې ترتیب باندې تاسو ووایئ 100 پیرې، انشاءالله العزیز چې سحر کېږي الله پاک به ستاسو هر قسم حاجت دا محترم پوره کوي. انسان په دنیا کې اوسېږي او په دنیا کې چې کوم سړی اوسېږي د هغه هر قسم حاجات دي. یو حاجت پوره شي بیا راوایي چې دا بل به څنګه پوره شي، بل چې پوره شي بیا وایي دا بل به څنګه پوره شي. انسان محترم و ډېر زیات لالچي دی. کوشش کوي چې زما د تمام حاجتونه دا پوره شي، په ښه طریقې دې پوره شي. یا کله کله انسان په داسې کړکېچنو حالاتو کې راګیر شي، په ایمان سړی حیرانه شي او څه وکړم ورسره. خو بیا هم زموږ رب دا ډېر زیات کریم دی، زموږ رب دا ډېر زیات بخښونکی دی، زموږ رب معاف کوونکی دی، زموږ رب ورکوونکی دی. محترمو سم زموږ د رب نه غواړې، سم د الله نه غواړې، دا نه و چې نشته دی، هر چا ته وشته دی. خو لیکن الله پاک یو انسان ګوري دا سړی څونه په طلب باندې زما نه څه غواړي، دا سړی څونه په زارۍ باندې زما نه څه غواړي. نو د چا په دعا کې طلب ډېر و، د چا په دعا کې زاري دا ډېره وه. الله پاک د انسان ډېره زیاته خواږه برخه کوي محترم. ځکه الله پاک وایي که د تمام انسانیت را جمع شي او زما نه په یو ځل باندې وغواړي، نو زه به د تمامو خلکو ته د هغوی د وس مطابق دا به له زه ورکړم. که تاسو ګورئ څونه هلکه دي، د هر چا څونه خواهشات دي، څونه حاجات دي، دې ټول لکه الله پاک ورکړي، الله پاک په دربار کې کمی نه راځي. خو کار صرف محترم موږ کې دی چې یاره موږ څونه غوښتل کوو، موږ څه کوو، غوښتل کوو، د غوښتو طریقه راځي که نه راځي. نو مکمل ترتیب او مکمل طریقه کار محترم د تاسو ته ښایم انشاءالله العزیز ډېره زیاته فایده به وکړي. نن چې کومه وظیفه ده محترمه د الله پاک د یو درې نومونو ده، د الله پاک د یو درې نومونو وظیفې ترتیب او د وظیفې طریقه کار به داسې وي چې کله تاسو دا وظیفه کوئ د حاجت لپاره یا د مشکل لپاره، نو تاسو له پکار چې لومبې تاسو 11 پیرې درود ابراهیم ووایئ
کم چې د مانځه درود شریف دی دا تاسو ویلي 11 پیرې بیا به د هغې نه بعد تاسو دا کلمات ووایئ یا الله یا وهاب یا سمیع نو الله د الله پاک ذاتي نوم دی یا الله یو پیره سړی وایي نو 4000 نکې ورته میلاویږي په صرف یو یا الله باندې نو څونه ښکلی نوم دی یا وهاب ای ورکوونکیه یا سمیع ای اورېدونکیه لکه تاسو ګورئ یا الله یا وهاب ای ورکوونکیه او ای سمیع یا سمیع ای اورېدونکیه که درې واړه نومونه که په دغه ترتیب باندې موږ وایو روزانه 100 پیرې وایو انشاءالله العزیز ته به تماشه کوه د جمعې شپه ده دا کلمات به 100 پیرې ووایه او سحر چې کله سنتو کې د سنتو او د فرض منځ کې بیا دا وظیفه وکړه مخکې وروسته 11 پیرې درود شریف او بیا د هغې نه بعد دا کلمات او بیا د هغې نه بعد لاسونه بره کوي دعا وکوئ ښه مزیداره دعا وکوئ چې الله پاک زموږ ستاسو تمامې مسلې دا محترمو حل کړي الله پاک هم خوشحاله آباد ساته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته